تاسو ته یو ښکلې وظیفه درکم هغه خپلې زندګي کې راولئ د هغې په برکت سره به الله پاک ستاسو کور نه ټول تکلیفونه ټولې بیماریانې ټول دردونه ټول امراض او ټول هر څه ختم کړي. وښیم درته وظیفه خبرې نه کوئ په زوره وښیم درته نور په زوره وښیم درته ولې بهترینه وظیفه داسې وظیفه چې سهار یې ته ووایې ماښامه پورې الله پاک ستا د ټولو کارونو ضامن شي چې ماښام یې ووایې ما سهاره پورې الله پاک ستا د ټولو کارونو ضامني سهار ماښام یې وایه الله پاک به ستا ټولې بیماریانې او تکلیفونه او دردونه ختم کړي. وښیم درته ماشومان غلی شئ مشران ووایه ووایم درته وښیم درته په زوره وایه وظیفه داره سهار چې موضوع کې جمع سره جمع نه بعد التکینا او صرف 51 ځل ووایه حسبی ربی مربی یاد شوه ووایه حسبی ربی مربی حسبی ربی مربی حسبی ربی مربی 51 ځل سهار وایه 51 ځل ماښام وایه انشاءالله د دې برکت به کاروبار به دې روان شي قرضې به دې ختم شي دشمنان به دې کم شي جادو به ختم شي حسد مسد به ختم شي او الله پاک به دې کور د جنت نمونه کامیاب یې علماو سره ناسته کوئ بیا به کامیاب یې. نو تاسو اوس وینئ دا ماشومان واړه واړه مخامخ ناست دي دا واړه واړه پیشوګان دي لیکن مولانا شمس القمر صاحب مولانا شمس الحق صاحب دلته مدرسه روانه کا او مدرسې کې یو قابل استاد حضرت قاری شاهد علی صاحب هغه ورته کېنولو او دا ماشومانو په یو کال کې ډېر سبق زده کو قرآن سر ته ورسولو یو څو ورځې مخکې دې جماعت ته تبلیغي جماعت راغلی و کراچۍ نه او زه د هغې ملاقات ته راغلی وم نو دلته کلاس لګېدلی و قاری شاهد صاحب ناستو زه ورسره کېناستېدم او ما د ماشومانو نه لږ سبق واورېدلو حدیثونه ورته یادو دعاګانې ورته یادې وې د قرآن مجید تلاوت ورته یادو د جنازې سبق ورته یادو التحیات او نور ډېر ناشنا څیزونه ورته یادو. الله پاک دې د قاری شاهد صاحب د محتمم صاحب او د ناظم صاحب د ټولو دا خدمات قبول کړي په زوره وایه امین. حضرت مولانا احمد قاسم صاحب او حضرت مولانا عبدالباقی صاحب او د هغې دا ټول فرزندان دا د علم سره جوړاو دي. مولانا شمس الحق صاحب یو څو ورځې وشوې لږ بیمار شوی دی لیکن دې بیماري کې مدرسه نه پرېږدي او ابو هریره کې هم پروت دی حقانې ته هم ځي هلته هم تعلقات دي استادان دي دعاګانې اخلي او ابو هریره کې هم خدمت کوي او الحمدلله په بیماري کې د خپلې خوشحالي ته او محنت ته راغلی دی. انشاءالله تعالی د دې حافظانو ختمونو په برکت به الله پاک مولانا شمس الحق صاحب تم صحت ورکړي. وایه امین په زوره وایه امین نور په زوره وایه امین. نو زما محترم ورونو نن به دلته زموږ والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب هم را روانو تشریف یې راوړو خو اچانک یو ډېر لوی عالم دی د هغه مشر ورور حضرت مولانا عبدالمعبود صاحب پنډۍ والا بړې بلا شی کتابونه یې لیکلي دي د هغې مشر ورور وفات شو بیا دی ته رنګ وکړو دی نه اجازت واخیستو هغه اوس وایي زه یم په سفر باندې یم هلته جنازې کې خو زړه او توجهات او دعاګانې مې دلته چینی جماعت کې تاسو سره دي. وایه الحمدلله په زوره وایه الحمدلله. زما محترمو دا قرآن مجید دې ماشومانو زده کړی دی دا واړه واړه ماشومان تاسو ووینئ قاري صاحب ورته راځي لین ورته برابروي بیا یې کښېنئ بیا یې ورته وایي چې شاته مه ګورئ بیا ورته وایي چې لږ مخکې کښېنئ بیا ورته وایي چې لږ شاته کښېنئ. دا خبره دې دپاره کوم چې دې ماشومانو ته وګورئ دا واړه واړه ماشومان دي او دا واړه واړه پیشوګان دي د ناستې چل نه ورځي دلته د خبرو چل نه ورځي د ادب باندې نه پوهېږي په کار باندې نه پوهېږي. ستا بچي دي تا ته څوک ووایي دا ستا زوی دی ځان سره دکان کې کېنوه ته وایې نه کېنوم پټي ته بوځه نه بوځم جرګې ته بوځه نه بوځمه ولې نه بوځې نو دا به تا ته ته ورته وایې چې ځکه نه بوځم وړوکی دی په څه پوهېږي نه. لیکن قاری شاهد صاحب دې وړو وړو ماشومانو ته مولانا شمس الحق صاحب او مولانا شمس القمر صاحب
په سرپرستی کې د الله پاک قرآن اخودلو ناظره ورته اخودله دې وړو ماشومان چې ته په دکان کې نه پرېږدې دا واړه ماشومان چې ته ځان سره په کاروبار کې نه شریک کې دی ته نن په دې چینې جماعت کې د دې قرآن په برکت باندې د دې علماو په برکت باندې د دې درسگاه په برکت باندې د حضرت شاهد صاحب د تربیت په برکت باندې هغه لوی مقام او لوی مرتبه ملاو شوه چې دا واړه واړه ماشومان دي چې دا اوس د دې ختم نه بعد دې جماعت نه بهر قدم اږدي د آسمان فرشتې به د دې خپو لاندې وزر خورولو باندې فخر محسوسوي. وایه سبحان الله، په زور وایه سبحان الله، نور په زور وایه سبحان الله. کمې فرشتې هغه فرشتې چې کومو فرشتو د سترګو په باڼه باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته لارې جارو کړې وې هغه فرشتې چا چې به عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته په لارې کې سلام کولو هغه فرشتې چا چې به حضرت عثمان نه حیا کوله هغه فرشتې چا چې به حضرت علی ته په بہادری باندې داد ورکولو هغه فرشتې چا چې به صحابه کرامو ته لارې کې ولاړو او د احترام نه به ورسره سلام کولو نن به هغه فرشتې د زړې مینې په دې کوڅو کې ولاړې او دې ماشومانو چې دا دلته نه بهر ځي د دوی خپو لاندې وزر خورولو باندې به فخر محسوسوي. دا ماشومان غلی شي دا مشران هم سبحان الله وویل خون منشتا. علماء کرام فرمائی جنت نه جنت دا ټول چټیل میدان دی خالی میدان دی نه پکې ونه شته نه پکې بنګله شته نه پکې بوټی شته نه پکې بل څه شته خو چې په ځمکې باندې یو ځل یو بنده سبحان الله ووایي الله پاک په جنت کې ورته یو ناشنا ونه تیاره کړي چې د هغې ونې لاندې جنتي سړی په جنتي اس باندې کښېني 100 کاله پورې سفر وکړي د یوې کنارې نه بلې کنارې پورې 100 کاله کې هم نشي رسېدی په یو سبحان الله الله پاک دونه لویه بنګله او دونه لویه ونه ورکوي. ووایه سبحان الله. اوس هم د ماشومانو اواز تیز دی ماشومان ټول غلی شي یو هم جواب مه راکوئ مونږ غواړو چې مشران کم دلته راغلي دی ته الله پاک بنګلې ورکړي. ووایه سبحان الله. ته مه وایه که نه قاري صاحب بیا مشران یو ځل په یو بنګله خو کار نه کېږي. عمران خان د کرسۍ نه کوز شوی دی او بل گنجی راغلی او هغه هم کباړه وکړه اوس نگران خان راغلی هغه په ټکي هم نه پوهېږي نو کیسه ډېره ګرانه ده نو بیا یو بنګلې باندې کار نه کېږي یو بله بنګله م واړئ په زوره ووایه سبحان الله. بیا په نوره په زوره ووایه سبحان الله. نو زما محترم ورونو دا د علماء کرامو خدمت دی چې دا واړه واړه ماشومان نن د قرآن حافظان او د قرآن ناظرې والا او د قرآن تجوید والا جوړ شوي دي. الله پاک دې دا نعمتونه همیشه په دې وطن باندې په موږ تاسو باندې قائم دائم وساتي. نن ټوله دنیا څنګه چې مولانا عرفان الحق حقانی صاحب تاسو ته وفرمایل ټوله دنیا په دې کار کې اخته ده. عالم کفر ټول یو ځای شوی دی متحد شوی دی او دا غواړي چې د پاکستان نه او اسلامی ملکونو نه مدرسه ختم شي جماعت ختم شي قرآن ختم شي د قرآن مجید تعلیم ختم شي د قرآن مجید سبق ختم شي د قرآن مجید میشن ختم شي تبلیغ ختم شي. زړې مینې خلکه په زور ووایه ختمولو ته ورکوئ. مشران په زور وایه امریکا غواړي چې دا چینې جماعت د شهید شي ختم دي شي دلته د دا حافظان نه تیاریږي. تاسو ورسره دا خبره منئ دا مشران په زور وایه منئ ورسره نور په زور وایه منئ ورسره هغوی ټول یو ځای شوي دي. اول راغله افغانستان کې